کامې بای تاسو هم څه ګورئ دې جرګې ته چېرې جرګه به څه رنګ راوړي که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه وړاندې خو څومره چې غیور پښتانه دلته راغلي دي هغو ته خراج تحسین هم پیش کوم، ځکه چې دا دومره مسایل مخې ته راغله د هغې باوجود ټول دلته حاضر دي. بل یو خبره هلته شروع ده، ټوټل زموږ پښتانه چې کوم دي کال له 11 اکتوبر ور شروع شوی دی او دوی د 7 تاریخ نه لګیا زموږ په ملګرو پسې پوسټونه کوي. نو 11 اکتوبر کال ورغلی دی چې کله 11 اکتوبر باندې چا پوسټ رانغی او 12 باندې رانغی، نو باید چې د هغې نه بعد مونږ تنقید وکړو. زه یم هلته نږدې پېښور کې اوسېږم، نو زه په 7 تاریخ هم رالم، په 9 هم رالم، نو هغه ټایم په ټایم باندې اپډیټس ورکوم. حالانکې زموږ کار یو طرف ته دا خبره د ټوټل د پښتو ده مونږ راغلي یو، چونکې مونږ صرف په ټوریزم باندې کار کوو. زموږ کار دا دی چې مونږ ښکلا وښیو، خو بینګه پښتون دا زموږ فرض جوړېده چې مونږ رالو دلته کورج ورکړو. دغه شان د جمشید بای راغلی، نور به هم راځي. بیا زموږ ډېر زیات ملګري سري چې هغه آوټ اف کنټري دي، نو بیا زموږ پښتنو له دا هم نه ده پکار چې په هغو باندې نیوکې وکړي، دغه وکړي، د هر چا خپل مسایل ضروري ده. خو یو طرف ته د پښتنو نه په دې څیز باندې خوشحاله یم چې په پښتو کې خو شپږ اته کسان نه دي که نه، ډېر نور هم خلک دي، خو چې صرف دوی نیوکې کوي په جمشید باندې یا په نور زموږ ملګرو باندې، نو مطلب دا په دوی باندې څه سترګې ییني. نو انشاءالله چې څه هم داسې موقع راځي موږ خپلو پښتنو سره ټیم شانه بشانه ولاړ. ډېره زیاته مننه ملګري، هم دغه ستاسو جمشید بای یو جهان مننه، کامې بای یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ، پښتنو مینه خوره کوئ او ورورولي وکړئ. ډېره زیاته مننه.